وही लगाऊं जी हकानी वसरा से हकानी वसरा में लिखे तब से बोली दोबारा हकानी में वसरा लिखे ले तब से हकानी लिखे हाँ जी तब से लोगों को रिमाता हुआ बड़ा कि नजर आया दिल ना ज़बरदस्त तफरीन लफारा जो पीडीएफ की तरह लेकिन अगर सफ़ा प्रिंट हो जाने माता वो चुकाने की करनी ज़बरदस्त तफाल तरह लेकिन अगर ना प्रिंट वाला ये ठीक है बस तो वो माता वो इज़ला प्रोग्राम की नंबर का तो वो सही है ده والله أعلم بالصواب ده ولا أعلم بالثواب الصواب صح حاجة بالثواب ما هو قد يودل الوقت قرون واقع شو اللي بعرف القصة هو يا جماعة بعد شو هو بدخل الصواب هاي بالنسبة لي ده يربط الموضوع ده كان إنه ما وصلنا الحمد لله بقول لكم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहतरम मुकद्दुन को ज़मींदारुल्लाह दारुल इफ्ता वल क़ज़ा पेशावर ऑनलाइन फतवा सिस्टम ने तासो मखता वड़ाने मुखातब यमा ज़मूद मामूल मुताबिक दारुल इफ्ता वल क़ज़ा पेशावर आविना लाइव प्रोग्राम नशर की पदी प्रोग्राम की मुख्तलिफ तरीक़ों बांधी तासो मुसर शिरकत कौले शई तासो लाइव द कमेंट्स पर ज़रिया हम पल सवालन अगर आलेगली शी मुंगता دوی مزریه هغه د لایف کال ده تاسو چې کوم ټلیفون کوئ لایف کال په ذریعہ باندې د هغې جواب به فورا تاسو ته په پروګرام کې وړاندې کیږي لایف کال لپاره پی ډي سی ایل نمبر ځان سره ولیکئ 091 5230 091 5230 د علاوه ډسکرپشن کې هم دا نمبر زموږ تاسو ته په نظر راځي بعضې مسایل داسې دي چې هغه بار بار پوښتنې کیږي او هغه روزمره زندګۍ کې د هغې ضرورت هم راپېښېږي نو هغې باره کې حضرت مفتي صاحب باقاعده چې کوم جوابات ارشاد فرمایلی دي نو هغه زموږ د یوټیوب چینل مفتی غلام فرید حقانی په نوم باندې تاسو سرچ کړئ نو دغه چینل باندې چې کوم دي هغه بیانات او هغه سوالونو واضح جوابات هغه موجود پراته دي زموږ دا پروګرام دا په دې وجه باندې نشر کیږي چې مسلمانان وروڼه خویندې هغه خپل ژوندګي د شریعت مطابق هغه جوړولو کوشش وکړي چاته څه مسلې تاسو پوښتنه کولی شئ انشاءالله د هغې تسلي بخش جواب د قرآن او د حدیث په رڼا کې به تاسو ته ملاویږي دې نه علاوه زیات نه زیات ملګرو سره کوشش وکړي چې زموږ دا پروګرام تاسو شیر کړئ انشاءالله په یو شیر باندې یو کس ته مسلې پوښتنه هغه معلومیږي تاسو ته به الله پاک په دې باندې اجر عظیم درکړي مفتی صاحب د پروګرام باقاعده آغاز کوو موږ سره اولنۍ پوښتنه کړې ده یار محمد صاحب دی وی چې زه مسافر یم او زړه مې ډېر خفه دی ماته څه وظیفه وښایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ټولو مسافر د پر اول دعا کو چې الله پاک ته دوی زړونو ته تسلی نصیب کی سکون دی ورته الله نصیب کی اطمینان والله پاک ته ټول مسافر او خپل وطن کې ثواب وکي بیا دا دعا خو چې کم کسان مسافر دي او زړه خفګان محسوسي اول چې لاړ شي نو زیات تر خفګان زیات محسوسي بیا وروسته لږ کم شي خو خفګان خو خامخه محسوسي ځکه سفر چې دی که نه دا د سختۍ تکلیفونو ازمیښتونو د فتنو ځای دی نو دې دپاره وظیفه دا دی چې ستا زړه هلته ولګي الله پاک تعالی
د مسایل حل کی چې هر فرض المنځ نه پس اللهم اجرني فی مصیبتی واخلف لی خیر منها. د دې ترجمه کز دا کې نو ډیره بهتره به کني دا وایي و پیرې وایه هر المنځ نه پس و ورځې ووایه الله پاک په دې انشاءالله زړه مضبوط کی دغه غم او پریشانی به د ختمه کی. دلته په کم وطن کې چې ته مسافر یا هغه کې به الله تعالی خوشحالی مقام میسره کی انشاءالله. اللهم اجرني فی مصیبتی واخلف لی خیر منها. دا وظیفه د ټول مسافر وای په خفګان په وخت کې چې په زړه باندې خفګان راشي نو دا دی وای. جی بل یو ملګری دی جدي پوښتنه کړې ده چې په مونځ کې وسوسې راځي نو د دې وسوسې د ختمېدو لپاره موږ ته څه وظیفه وښایو؟ هر کس چې هغو ته په لمانځه کې وسوسې راځي نو یو وظیفه چې کومه ده هغه اجمالی ده او یوه تفصیلي ده. اجمالی وظیفه دا ده چې لمونځ نه مخکې دی وایي چې اعوذ بالله من خنزب. اعوذ بالله من خنزب. خنزب هم ویل شي من خنزب. اعوذ بالله من خنزب دا د درې ورې وایي. او تفصیلی طریقه کار دا دی چې کوم ځای کې وړه بول وکړي هغلته د استنجا نه کوي. وړه بل چې وکړي کله او دس ماتې وکړي او داسې وچ کړي نو هغې نه بعد بل ځای د پاسې بل ځای د استنجا کوي. په غسلخانو کې دی وړه بول نه کوي. او دارنګې ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا وظیفه د سل پیرې په ورځ کې وایي ډېره ډېر. او لمونځ نه مخکې دی هم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم درې پیرې ووایي ښي طرف ته او ګس طرف ته د توکي او دا اعوذ بالله من خنزب دا د ووایي نو دا وسوسې به د ختم شي. الله پاک دې بیمارانو ته شفا ورکړي. جزاکم الله. څومره زموږ اورېدونکي دي نو هغې ته دا ګزارش کوو الحمدلله زموږ کتونکي ډېر دي. هر یو ملګری دی پروګرام هغه شیر کړي زیات نه زیات ملګرو سره نو چې څومره زیات ملګرو ته دا پروګرام رسېږي تاسو ته به الله پاک اجر درکوي. هر ملګری چې کوم دی یو ځل شیر کړي مختلف ګروپونو کې الله به تاسو ته اجر عظیم درکوي. مفتي صاحب بل یو ملګری دی مولانا نجم الثاقب صاحب دوی پوښتنه کړې ده چې آیا مسلمان چغلخور دی به همیشه دپاره جهنم ته داخلیږي؟ جی دا سوال ګروپ کې کړی و تاسو سره واتس اپ ګروپ کې کړی چې حدیث کې راغلی چې لا يدخل الجنة قطات. یو حدیث دغه دی. بل حدیث دی چې لا يدخل الجنة قاطع. نور هم حدیث شته لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. نو داسې حدیث شته چې نبی علیه السلام فرمی چې فلانکی ګناه چې څوک کوي جنت ته به دی هرګز داخل نشي. خو لیکن محدثینو د هغې معنا کړې چې په ابتدا کې به دی جنت ته نشي دخول اول په ابتدا کې یعنی داسې نشي کېدلی چې دی توبه نه وباسي چغلخور هم وي او یا شرابخور هم وي یا تکبر هم دنیا کې وکړي توبه نه وباسي او ډایرکټ جنت ته لاړ شي. داسې نشي کېدی هرګز داسې نشي کېدی بلکې دی به د دې سزا خوري وروستو د ایمان په وجه باندې چې د کلمه ویلې دی به جنت ته هم ځي. الله دې مونږ مسلمانان جنت ته بوځي. الله دې د ګناه کبیره نه مسلمانان په امان. آمین. جزاک الله. مفتی صاحب جی دا ساجي جاپان نه دی وایي چې تاسو را سلام کوي وایي زه پروګرام په شوق باندې اورم او دی وایي چې شعبان کې څو ورځې نیول پکار دي نفلي ورځې؟ شاجي تا ته مونږ دعا کوو چې الله پاک ته کامیاب کړي هر ځای کې د جاپان نه دا ملګري مونږ سره په پروګرام کې زیات شرکت کوي شرکوي هم کم زمونږ ملګري چې زمونږ سره دا تعاون کوي چې زمونږ پروګرامونه شرکوي خلکو ته یې رسوي دا تعاون دی نو خلکو ته یې رسوي الله دې هغو ته اجر ورکړي دوی دپاره صدقه جریه هم ده او مونږ ورته هم دعا کوو. اوس شاجي صاحب سوال دا دی چې په شعبان کې روژې څومره دي؟ متعین روژې په شعبان کې نشته نه په رجب کې شته. د خلکو چې کوم روژې مشهورې کړي دي په رجب کې یا په شعبان کې تعین یې کوي دا روژې خو نشته. یو کس دی چې هغه په ټول کال کې روژې ساتي نه ورته شعبان خیال ساتي نه د رجب خیال ساتي بلکې روژې ساتي نو هغه دې ساتي که نه هغه باندې ګناه نشته ثواب ورته ملي. خو څوک چې تعین کوي تخصیص یې کوي په شعبان کې یا په رجب کې نو هغه دپاره روژې نیولو کې ثواب نشته بلکې ګناه ده. نبی علیه الصلاة والسلام به په رجب کې او په شعبان کې روژې زیاتې نیولې په ټول عمر کې نیولې خو دې میاشتو کې به زیاتې نیولې. خو ته اوس تخصیص ورته وکړې چې په دې ورځ باندې مثلا 15 شعبان دی په دې روژه ده او دا 27 رجب دی په دې باندې معراج شپه ده نو دا تخصیص او دا تعین چې دی شریعت نه دی کړی ځان نه به نه کوي. دا مبتدعين چې څومره دي د بدعتیان دغه کم د ګوهریانو سیفیانو د بریلیانو دغه ډلې چې دي چې مونږ ورته وایي چې بدعت لوی جرم دی په ګناه نه وجه دا ده چې بدعتي سړی ځان ته خدای وایي چې زه الله نعوذ بالله بزبان قال نه بزبان حال وایي چې زه الله یا رسول
په دین کې زیاتوالی کوي، وایي چې په 27 رجب باندې روژې ثواب دی، په 15 شعبان باندې روژې ثواب دی. گویا کې دی وایي چې الله او رسول نو خبر، زه خبر یې ثواب دی. نو چې الله رسول ثواب ورته نه دی ویلې، تعیین او تخصیص یې نه دی کړی، نو ته بدعتي د کومه نه راغلی چې دین کې نوې نوې احکامات چې دا هغه پکې جمع کړي. نو بدعتي چې سړي سره لوی جرم دی. بدعتي سړي ته غنه ملويږي، د توبې ته توفیق نه ملويږي، ځکه دی وایي چې که زه لوی د ثواب کار کوم، نو لوی د ثواب کار نه څوک توبه وباسي؟ قطعا نه وباسي. نو لہذا بدعاتو نه ځان زیات ساتي، ګناه نه زیات ساتي، خو ټول نه زیات ځان دی بدعاتو نه ساتي. په شعبان کې او په رجب کې دا متعین د تخصیص ولا روژې چې دا نشته او دا مانی سي زنانه چې کومه مشورې کړي. دا رنګ په رجب کې په اخر بود باندې، په اخر چرشنبه باندې بود باندې دا زنانه مشور کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په د اخر چرشنبه باندې نبی علیه السلام ته الله صحت ورکړ، بیبیانو به چوری وویشل، تقسیم یې کړ. اگر چې دا خبره په تاریخ کې نشته، داسې شته چې نبی علیه السلام په د اخره چرشنبه باندې ډېر سخت بیمار شو، بیماری هر خط ته ورسېده. نو بیا یهودیانو دغه چوری تقسیم کړ، خوږی تقسیم کړ چې نبی علیه السلام نعوذ بالله وفات شي. دا خو یې منافقین وکړ. دا روایت شته، دا نشته چې بیبیانو چوری پخه کړي. نو دا غلط روایتونه او غلطو رواجونه رسمونه. کله چې ته صدقه کوې نو تا د پر هیڅ قسم پابندي نشته په دا باندې چې هر کله په کم وخت شپې کوې، ورځې کوې، په کم ورځ باندې کوې، صدقې کوه ثواب درته ملوي. او چې کله ته روژه ساتې د 15 ورځو نه علاوه چې کومې باندې روژې منې دي، نوره چې په کم ورځ د خوښه روژه ساته. ته ووایه چې صرف په تعین یې وکړې یا تخصیص وکړې، نو دا بدعاتو کې راځي. بدعتي سړی دی، الله او رسول غټ دشمني، د اسلام دشمني. الله دې بدعتیانو، ګوهریانو، سیفیانو د دې نه دی الله پاک امت په امان کړي. مخکې پسې وایه. جزاکم الله. امید ده انشاءالله دی به شعبان د روژو حوالې سره شاجي صاحب تفصیلي جواب مفتي صاحب وکړو. موږ سره کامنټ سیکشن کې ملګرو شرکت کړی دی. نعیم الرحمن صاحب دعا درخواست کړی دی، الله دې ضرورت پوره کړي. بل ملګری جمشید عاجز صاحب دعا سلام را لګړي. وعلیکم السلام. دی وی چې مفتي صاحب د یو کس په نور خلکو قرض وي، نو په هغه پیسو کې زکات شته او کنه؟ او تا چې بل چا سره پیسې دي نو هغه امانت دي، گویا کې ستا په بکسې کې امانت پراتی دي، بل سره چې پراتی دي گویا کې امانت پراتی دي. ها بعض غچ کم دي کنه، بعض قرضونه داسې دي چې هغه ذهن د لپاره وظیفه غرق دي. ها تا ته 100% یقین دی چې د دنه بیا ماته د پیسې نه راځي. نو داسې قرضې چې کمې دي په هغې باندې زکات مه ورکوه، انتظار وکړه. خو چې تا ته یقین دی 100% چې دا پیسې کال یا 2 کاله پس ماله راځي، نو هغې به زکات ورکوي. ښه چې کمې قرضې غرقې دي تا په خیال کې، او یا کمې قرضې چې تا ته راتلونکي دي ملاویږي، دواړو دپاره یو حکم دی. یا خو هغه د دواړو دپاره انتظار هم کولی شي، کله ملاو شي د زړو کلونو زکات په ورکړي. زکات در باندې فرض کېږي ځکه چې پیسې ستا دي، امانت پراتی دي. جزاکم الله. بل ملګری دی نیک محمد افریدي دی سلام کړی دی. وعلیکم السلام ورحمت الله. دی وی چې مفتي صاحب په رمضان کې نظمونه یا نعتونه اورېدل څنګه دي او ذکر ورسره کېږي او که نه؟ د نظمونو سره ذکر چې خلک کوي، اول خدا دی چې په رمضان کې او په غیر رمضان کې نظمونه او نعتونه اورېدل دا ګناه نه ده، ثواب دی، بلکې ثواب په نیت شي. نظمونه یا نعتونه چې هغې الفاظ درست وي، ښکلي ښایسته وي، نو دې کې خو ګناه نشته، ثواب دی که رمضان وي که غیر رمضان. خو د نظمونو سره ذکر کول دا جایز نه دی. ښه د ډول په طرز باندې خلک ورسره ذکرونه کوي که نه، هو 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 دا ډول یعنی جراسیم پکې د ډمتوب دی د خلکو کې. دا نتخوانان چې کم دي دې کې اصل نه جراسیم د ډمتوب دی. دا جوړېدل چې مونږه څوک ډم جوړ شو، خو مور و پلار ورته مدرسې ته ولېږه، نو بیا مدرسې کې دوی خپل شوق پوره کوي د سندرو او د ګانو، نو نتونو سره هو 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 د حق هو دا شروع کړي. نو دا جایز نه دي. د نعت ته ثواب نشته، دا چې څوک یې اوري هغه ته ثواب نشته. چې کم مولا ورته ناست دی هغه هم لوی ګناهګار دی چې ورمنې کوي نه. په منبر باندې چې کوم مهمان خصوصي ناس وي او نتخوان لګیا وي د حق هو د ډول په طرز ذکر ورسره کوي نتونو سره، او دا مولا چې دا غټ ګناهګار دی چې ته مهمان خصوصي ستا منلش غټ ګناهګار دی. نتخوانانو په وجه باندې خو ډېر علما کرام ملیان بدنام شول. داسې نوې طریقې د سندرو په طرز کې نتونه وایي، په آخر کې هی هو هندا ورسره کوي،
په د منځ کې ورسره خبرې کوي ناته په یو تسلسل سره په ترنم سره نه وي په یو طرز سره سندرو په طرز کې منځ کې خلکو ته وایي سبحان الله په زور وایي سبحان الله وایه الحمدلله وایه سبحان الله په خلکو ولې دغه ګناه ده چې داسې ذکر اجتماعي ګناه ده چې ته ورته سبحان الله بل وایي سبحان الله اجتماعي ذکر سو ګناه نشته چې ټول یې وایي په یو ځای چې ته ورته وزونه کوي چې ووایه سبحان الله ووایه الحمدلله مقررین داسې لاسونه ووایه سبحان الله داسې لس الله خلکو ته وایي نو په دې د ملا هم ګناهګار دی سمیعین هم ګناهګار دی لږ شانته مقررینو ته نطخانانو له پکار دی چې لږ د علم زده کړي بیا د منبر ته پاس چې کم مقررینو علم نه زده صرف مقررین دي خوشواز دي او کم نطخوانانو چې علم نشته نطخوانان دي داسې په منبر باندې مخ ژوي منبر د نبی علیه الصلاۃ والسلام میراث دی دا د علماء کرامو حق ته چې په هغې باندې کینی عام میراثیان ډمان پې کېنوي په منبر باندې دا ډېره غلطه خبره ده او څوک چې کېنوي هغه ګناهګار دي څوک چې اوري هغه ګناهګار دي علماء کرامو له پکار دي چې نطخوانانو ته دې پوه کړي چې کوم ورسره نږدې دي چې د طرزونه او طریقې مو سمې کوي او هغه نعت وایي چې په هغې کې الفاظ درست وي ښکلي وي د دې شعر و شاعرۍ څومره قباحت راغلی په قرآن پاک والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل وادی یهیمون سورة النمل کې راغلی که نه 19 سپاره وایي دغه شاعرانو اتباع ما کوئ دې پسې مزه په هر میدان کې په دروغ وایي اوس دغه نطخوانان دروغ نه وایي مدینې ته مې زړه کېږي پیسې ورسره نه وي او مدینې ته نه ځي دروغ وایي چې تا نه بغیر په عجم کې مرم او کله مړ شوي چې کله خوراک ته کېنی بیا دومره وخوري چې بیا پکې د ساه او بسلو ځای په خېټه کېني نو دا ټول دروغجن دي دا نطخوانان هم په رتونو کې هم دروغ وایي په جومات کې ولاړ وي چې تا پسې نبي علیه السلام زه مرم زما قبیله در پسې مري او زه در پسې بر عمري نه عمري د خوراک پسې خوراک ته شل جوړ کړي نو ځکه قرآن کې الله فرمي چې دا شاعرانو دا نطخوانان چې د دروغجنې دا نظمونه ولا د دې اتباع مه کوئ علماء کرامو بیانونه اورئ هغه علماء کرام چې قرآن او حدیث بیانوي داسې علماء کرام په منبر باندې ما کېنوي چې په زور باندې خلکو ته وایي سبحان الله ووایم که چاته خوند یې ورکړه چا ایمان تازه شو هغه خپله سبحان الله وایي ته ورته چغې مه وهه چې سبحان الله وایه الحمدلله وایه په زور یې ووایه نو داسې مقررینو نه هم ځان ساتئ خو مخکې وایه بل ملګری دی مسلم خان افریدي دعا سلام دی رالیږلي دي وعلیکم السلام دی وایي چې مفتي صاحب هر قسم وظیفه کوم خو مخه مې بنده څه وظیفه راته وښایي تاسو دا دنیا کار دپاره مخک بندې دی دپاره خو په اودس کې اوسه او کور ته چې درننه کېږي سلام اچوه او سورة الاخلاص یو ورې وایه یا درې ورې وایه سورة الاخلاص په اودس کې اوسه نو ستا به ټولې مخې کولاو شي چې کومه خبره درته مونږ وکړو په هغې عمل کوه نو انشاءالله مخې به په 3 ورځو کې خلاص شي چې عمل نه کوې نو بار بار بیا ځان ته تکلیف ورکوي مونږ ته یې په اودس کې هر وخت اوسه چرندام کې او کور ته چې دننه کېږي که ښځه وي که سړی وي که خلی کور وي وایه چې السلام علیکم ورحمت الله بیا سورة الاخلاص وایه بیا به ستا ټولې مخې کولاوي دنیوي مسلې به دې بالکل نه وي ښه جی بل ملګری هارون رشید سلام رالیږلی دی وعلیکم السلام نور اسلام وی مفتی صاحب میرے لیے بھی دعا کر وعلیکم السلام الله پاک ته ټولې مسلې حل کړي دغه سوال څه دی چې وحید الله کړی وشروم کې کله اذان شروع وي وحید الله وایي چې کله اذان شروع وي نو وشروم ته تللی شي نه که نه اذان شروع خو اذان واور په وشروم کې بتروم کې خو ته اذان جواب نه شي وشروم ته خو تللی شي لاسونه وینځلو ځای چې دی خو د بترومونو ته خو منع نه کېږي چې اذان وشي بیا کله یې نه بعد بتروم ته ځه ځکه چې اذان جواب ورکول ته به دې واجب دي که نه اذان جواب دا دی چې اذان ولا وایي چې الله اکبر الله اکبر نو ته وایه چې الله اکبر الله اکبر چې دی وایي چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح نو ته وایه چې لا حول ولا قوة الا بالله او دی بیا چې الله اکبر الله اکبر نو ته داسې جواب ورکوه دا جواب ورکول ته به دې واجب دي دا په بترومونو کې څوک نه ورکوي او داسې وایي چې خاکسار موسی زیدي وایي چې غیر مقلد پسې مونځ کې څنګه دی جناب غیر مقلدین هغه غیر مقلدین په 2 قسمه باندې دي یو غیر مقلدین هغه دي چې هغه احناف په اسلاف پسې بدرد وایي هغه خو مردود و شهادت یا هغه شهادت هم نه قبلي چې کوم اسلاف ته کنځلې کوي بدرد وایي امامانو صاحبانو ته یا مجتهدینو ته بدرد وایي اولیاء کرامو پسې بدرد وایي نو دا خو مردود و شهادت دي نو دې پسې لمونځ مه کوه مکروه دی او د نور غیر مقلدین چې هغه خپل کار سره کار ساتي نو چا پسې بدرد نه وي امامانو پسې نو هغې پسې لمونځ کېږي جی بل ملګری دی بندہ ناچیز دی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی اگر کسی آدمی نے رات کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا پھر اس عورت کو نماز فجر سے پہلے حیض آیا اس عورت پر اس جماع سے غسل واجب ہے دې باندې غسل پاتې شوي
سار په حیض راغی نو حیض کې خو بیا نشي د یو حیض او د جنابت ولا غسل به په یو ورځ باندې چې کله حیض ختم شي نو یو غسل به وکړي جنابت او حیض دواړو دپاره. بل یو ملګری د سودې سفریدي د پوښتنه کړې ده چې دوی وایي چې آیا د جمعې په ورځ باندې په کور کې د ماسپښین مونځ دا څوک کولی شي بغیر د عذره؟ د جمعې په ورځ باندې خلک په کور کې د ماسپښین لمونځ کوي، یا په اول جمعې لمانځه نه مخکې کوي یا بعد کې کوي. دا ډېره اهمه مسله ده. یو خو دا خبره چې د کم ښار کې جمعې لمونځ فرض دی، واجب دی په کم ښار کې قصبه کې، نو په دې کې که څوک په کور کې لمونځ کوي د هغه لمونځ مکروه دی، مکروه تحریمي دی، یعنی واجب الاعداد لمونځ نه کیږي. خبره باندې پوه شو کنه چې کم کسان قصبه کې اوسي، په لویه قصبه کې قريه کبیره کې یا په ښار کې اوسي، په دوی باندې جمعې لمونځ فرض دی، نو دوی په کور کې په اول وخت یا په آخر وخت د جمعې لمانځه نه مخکې یا بعد دوی دپاره لمونځ کول د جمعې لمونځ دوی باندې فرض دی، نو ماسپښین لمونځ دوی نه کیږي، جمعې لمونځ به کوي. اوس یو عذر دی، هغه خلک چې ښار کې اوسي یا په قصبه کې اوسي څه عذر یې دی، چا تړلی دی یا څه ډیوټي د تلی نشي، عذر یې دی، نو هغه یا زنانه دی په کور کې، نو هغه یا مسافر دی، نو دوی باندې خو د جمعې لمونځ بیا فرض نه دی کنه، نو دوی ماسپښین لمونځ د جمعې لمانځه نه مخکې هم کولی شي، بعد کې کولی شي. د دوی دپاره وخت د ماسپښین بانک چې وویلی شي، بس د ماسپښین وخت چې داخل شي کنه، نو کم سړی چې عذر لري په ښار کې اوسي په قصبه کې اوسي، دوی دپاره د جمعې لمانځه انتظار ضرورت نشته ده. جمعې لمانځه نه مخکې هم کولی شي، بعد کې کولی شي، ماسپښین لمونځ د دوی کیږي چې کم خلک معذوره دي چې جومات ته راتللی نشي. بله خبره دا ده چې کم خلک په ښار یا په قصبه کې نه اوسي، په داسې ځای کې اوسي چې په هغو باندې جمعې لمونځ فرض نه دی، لرې دی 2 کیلومتره یا څومره پورې لرې دی، دا کلی د جمعې لمونځ ته نشي راتلی، یعنې په دوی باندې فرض نه دی. نو دغه خلک د ماسپښین لمونځ به جمع سره کوي، جمعې لمانځه ته انتظار دی نه کوي، بس ماسپښین چې بانګ وویل شو اذان وشي داخل شي نو دی کولی شي، دوی دپاره په جمع سره یې کولی. او چې کوم خلک په ښار کې او په قصبې کې اوسي، دوی د جمعې والا لمونځ چې نه کوي، ماسپښین جمع به هم نه کوي، مکروه ده ماسپښین. عذر دا عذر والا چې دی هغه ځان ته بیا وکړي، او چې کم خلک د جمعې لمانځه نه پاتې شي هغه ځان ته بیا د ماسپښین لمونځ وکړي. او چې کم خلک ښار کې نه اوسي، دیهات کې اوسي، نو دوی به ماسپښین لمونځ په جمع سره کوي، جماعت سره به کوي. او چې کم خلک په ښار کې اوسي هغه په جماعت کې جمع نه کوي، په خپل محلې کې. چې ښار نه بهر اوسي یا په وړه کلي کې اوسي هغه به ماسپښین جمع کوي. نو هغې دپاره دا نه ده چې جمعې لمانځه نه مخکې یا بعد، چې مخکې وکړه که بعد یې وکړو، خو چې ماسپښین وخت داخل شوي. دارنګې زنانهو حکم دی چې زنانه د په باندې جمعې لمونځ نشته، نو دوی که چې ماسپښین وخت داخل شي نو دوی ماسپښین لمونځ کولی شي، ځکه جمعې لمونځ په دوی باندې شته نه. او که زنانهو دپاره په جوماتونو کې مسجدونو کې ځایونه جوړ شوي دي، هغلته د جمعې لمونځ ادا کوي، نو دوی دپاره د ماسپښین قایم مقام ګرځي، د دوی جمعې لمونځ هم ادا کیږي. امید دی چې دا مسله به تاسو زده کړي او په دې کې زموږ سره دا تعاون وکړو چې نورو خلکو ته یې ورسوي. دا ډېره اهمه مسله ده، شعر یې زیاته کوي چې تاسو صدقه جاریه شي او خلکو ته دا مسله ورسوي. جزاک الله. مفتي صاحب محترم، دا اسحاق ملتان نه دی وایي چې یو کس په کریا باندې دکان ونیسي. د اسحاق ملتان نه دی تپوس کوي چې یو کس کریا باندې دکان ونیسي او هغه تاله که ایډوانس چې کوم هغه ورکړي او بیا 30,000 روپۍ ته کریاږي، اوس دغه دکان بل چاته دی ورکړي بیا، او دغه نه 10,000 چې کوم 40,000 کریالي او 10 لکه ته ایډوانس علي. خو دکانداران داسې کوي چې نه دکان ونیسي په کریا باندې په اجاره باندې ونیسي، نو بیا بل چاله ورکړي په ګران، نو دوی دپاره دا جایز نه دي. یو صورت یې شته د جواز، یو صورت یې شته اسلامي طریقه یې دا ده چې تا چانه دکان ونیو په اجاره باندې، مثلا په 50,000 روپۍ باندې، هغه له هره میاشت 50,000 روپۍ ورکړه، او ته دا غواړې چې دا دکان زه بل چا ته په اجاره ورکم او زیاتو پیسو باندې ورکم، نو هغې طریقه دا ده چې په دکان کې چېرته المرۍ جوړه کړه یا پکې زیاتوالی راوله، دکان کې یو دیوال پکې ووایه، یعنی زیات کار پکې وکړه چې تله دکان میلاو شوی په هغې صورت کې نه لږ شانتې بدل که پیسې پکې ولګوه، نو چې کله پیسې دې پکې ولګولې بدل دې که نو بل چاله چې په اجاره باندې ورکوې نو بیا په زیاتو پیسو باندې ورکولی شي. خو شرط دا دی چې تا پکې کار کړی سل مرۍ دې پکې لګولي، سامان دې پکې اچولي، او که خو به خو هغه دکان ورکوې په زیاتو پیسې تا دپاره حرام دي، حلال نه دي. دکانداران دې دغه مسله نوټ کړي.
جزاک الله. چې دا بل یو زنانه ده پابونه دی چې زه ستاسو پروګرام ډېر په شوق باندې اورم، او زمونږ یو ماشوم دی هغه نافرمانه د هغې دپاره هم دعا راته وکړي زما دماغ باندې بوج وي او د هغې دپاره څه وظیفه راته وکړي. د چا ماشومان چې نافرمانه دي مونږ دعا کوو چې الله دې ټولې مسلې حل کړي، زړه مرادونه دې الله پوره کړي. د زنانه خو چې هر چا ماشومان نافرمانه دي یا نافرمانه نه دي، بیماران دي، خو ټولو دپاره الله پاک یوه جامع دعا ښودلې ده په سورة الفرقان پاره نمبر 19 آیت نمبر 74 کې. ډېره جامع دعا ده. ستا به په اولاد دې نه وي، اولاد به الله درکړي چې اولاد دې نافرمانه فرمان برداره به یې کړي. ښځه خاوند به منځ کې مینه محبت پیدا شي. دعا دا ده: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. مونږ پسې درې روایت زیاته ویل چې تلاوت ثواب به درته ملوي. جزاک الله. جی دا بل سهراب پېښور نه دی چې زما ذهن باندې بوج ډېر زیات او د ذهن دپاره وظیفه راته وښیي. او دارنګې جواد علي وایي جی شمس سوال دا دی حافظه کمزورې شوې، فرض المونځ چې وکړې په سر باندې لاس کړه بطور علاجن وایه چې یا قویو یا قویو 11 پېرې. الله پاک په دې حافظه مضبوطه کړي. حافظې مضبوطولو دپاره بهترین عملی علاج وظیفه دا ده چې بدنظري به نه کوې. د تصویرونه به هم د ښځو نه ګورې، بازار کې چې ګرځې ښځو له به نه ګورې، د محرمه ښځو له، نو ستا نه هغه به انشاءالله حافظه به مضبوطه شي. بل ملګری خادم الرحمن دی وی چې مفتی صاحب آیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام شجره نسب یادول دا ضروری دي؟ داسې روایت شته ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام شجره لږ شانتې د هغه نیکه پورې یادولو دا ضروري ده. دا سوال څه ده؟ سیاست خان وی چې مفتی صاحب جمعیت والو له په پوسټرو باندې تصویر لګول صحیح کنه؟ منبرانو دی وخت کې څه حکم دی؟ دا که جمعیت ولا دي که غیر جمعیت ولا دي که څومره دي کنه په پوسټرو باندې تصویرونه لګول دوی دپاره جواز نه لري. موبایل تصویرونو کې په ویډیوګانو کې چې کمی دي د دې جواز شته، خو چې کله پرنټ اوټ شي په دې کې خو بالکل اختلاف نشته کنه. نو یعنی په دې کې ټول علما متفق دي په دې باندې چې کله پرنټ اوټ شي کاغذ باندې یا کپڑا باندې تصویر راوځي نو هغې لګول ساتل جایز نه دي. دا د جمعیت والو ته او غیر جمعیت ټولو دپاره حرام دي. نو جمعیت والو تخصیص ته ولې کړی دی؟ قاری ساجد عامل وی چې جمعات باندې قسم کول دا جایز دي کنه او د دې کفاره به ورکړي او کنه قسم لغوه کیږي؟ څوک د جمعات قسم وکړي په جمعات مې د قسم میداس خو نه کیږي، قسم ګناهګار شو. دوی چې قسم لغوه کیږي که کفاره به ورکړي؟ لغوه دی خو ګناهګار دی، کفاره یې نشته، د استغفار دی په وایي سخت ګناه کار یې کړی. السلام علیکم مفتی صاحب که یو سړی داسې قسم دا ویلي نه دي دینه مخکې سوال دی قاری ساجد عامل او دم دا قرآن مجید باندې لاس کیدي چې زه به داسې کار نه کوم خو څه ټایم بعد یې وکړي نو دې څه کفاره شته؟ قرآن پاک باندې چې قسم لاس کیدی دا قسم دی، دې کې د الله نوم دی په قرآن پاک کې، په دې باندې کفاره شته که دا کار یې وکړو. کفاره د قسم یاده به وي که نه، 10 کسانو له کپړې ورکړه یا 10 کسانو روټۍ ورکړه یا 3 روژې مسلسل وساته. مور بیماره د مسافر الله پاک ته شفا کامله عاجله ورکړي. څومره بیماران دي الله شفا. صیفي امام کې پیچې بند نه چیز وایي چې لمونځ کېږي څنګه کېږي؟ چې د چا داسې عقیده وي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام حاضر و ناظر دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام اولیاء کرام مونږ ته زمن راکوي، اولاد راکوي، رزق راکوي، ورسره دا لګوي کرامتن معجزتن، نو هغه پسې به څنګه لمونځ کېږي؟ داسې امام چې هغو عقیده دا ده چې د نبي علیه السلام صفات په الله کې موجود دي، اولیاء کرامو صفات چې کوم دي د الله صفات په اولیاء کرامو کې موجود دي. داسې کسانو پسې یا صیفیان وي که ګوهریان وي هغو پسې لمنځونه مکروه دي. جی جزاک الله. مفتی صاحب جی دا عبدالله وایي چې دا واده په شپه باندې کم مستحب مونځ دی د هغه په جمع سره کول دی د نفل که نه ځان له کول پکار دی؟ واده په شپه باندې 2 رکعته مستحب مونځ چې کتاب واده په شپه باندې تا ته زهد یادېږي، واده په شپه باندې ته نفلونه کوي، دی صحیح دی ښه دی، د مستحب عمل دی چې ودې نه مستحب نفل چې څومره دي که نه هغه په جمع سره نه کېږي. څومره نفل دي ځان ته دی وکړي، زنانه دی وکړي، شکرانه نه اول شکرانه هغه دی وکړي. دا خو څه تخصیص سره راغلي نه دي که نه، دا خو د سړی د شکرانې نفل کوي او به طور شکرانه او به طور حاجت چې یا الله زما زندگی ښکلې که ښایسته که شکر دی الحمدلله اللهم لک الحمد ولک الشکر چې ماله دې واده راکړه. نو دغه شکریه د کولو دپاره چې کوم نفل دي دا په جماعت سره نه وي.
او بل چې د بل یو سوال دی چې زمونږ د کلي کې د عام یو رواج دی چې کله زنانه جنس کې وړي که نه نو هغه خلک راشي چې کوم د خاوند کور ته وړي او د لوپټې ته غوټې ورکړي چې دا برکتي شي د برکت لپاره. نه دې سره خو نو برکتي کېږي چې زنانه ولا لوپټې ته غوټې ورکړي چې کومه زنانه وړي که نه نو هغې صدر ته غوټې ورکړي. نه زنانه دې سره نه برکتي کېږي نه مالداره کېږي. البته زنانه ته په صدر کې پیسې وتړي غوټه ورکړي بیا به مالداره کېږي. تش غوټې موټې سره هېڅ کار نه کوي. پیسې سره زر سپین زر چې نو دا څوک څه ورکوي نه تشه غوټه ورته وکړي تشه غوټه سره خو نه برکت نه راځي. هسې سړی پې ګناهګار شو غلط عقیده یې وساتو نو ډکه غوټه چې وتړله که نه نو سړی پې مالداره کېږي. سړی مخکې پسې وایي. جی بل جزاک الله. بلال پېښور نه جي دی وایي چې 10 لکه روپیو که سونه والي او بل چاته 12 لک روپۍ باندې ورکړي 3 میاشتو په نیټه باندې. څنګه وایي؟ یو کس چې کنه 10 لکه روپۍ باندې سونه والي او بل چاته په 12 لک باندې ورکړي 3 میاشتو په نیټه. آیا دې څه حکم دی؟ سونه څوک والي په نغدو پیسو باندې نو بیا چاله په نیټه ورکړي او 3 میاشتو په نیټه په 12 لک روپۍ یعنې 2 لک روپۍ پکې ګټه وکړي. نو سونه او سره زر سپین زر په نیټه نه ورکېږي. پیسې شوې او سره زر سپین زر شول که نه چې عین دي عیون دي قیمت دي سمن دی خو اجاره نشته که نه. اجاره خو دا نوره څیزونه دي اموال چې کم دي نو دا خو په اجاره نه دا خو سود دی. دا څومره جاهل خو نه دا خو ډېر پوه سړی دی نعوذ بالله. په اجاره باندې خرڅه یې کړه داسې وایه که نه سوال ته غلط وکړو نه سړی دې راباندې دڼیا کو دی داسې وایه په اجاره خو په سونا او په پیسو کې نه د هر سړی به سود دپاره دا ما په اجاره پیسې ورکړم. دی داسې وایي چې ما سونا واخیسته په نغدو باندې او بل چا باندې ما په معجل باندې خرڅ. یو طرف نه قبضه چې وشي بیا ټیک ته سونا او دغه ولا جنس بدل دی د پیسو نو چې په یو طرف نه قبضه وشو که نه دا سونې بل طرف ته قبضه نه ده شوې نو دا په قرضه باندې خرڅولی شي سونا ګران. جنس بدل دی. جی جنس بدل. بل یو ملګری بلال افریدي د سوال نه مخکې یو بل ملګري پوښتنه کړې ده دوبۍ نه حافظ الله وایي چې مفتي صاحب زه دوبۍ نه یم دلته کې سوال دا دی چې دلته امام پوره تحیات نه وایي نو موږ بیا څه کوو؟ تحیات پوره نه وایي نو امام غالبا زر وایي نو دی به دا ګمان اشهد الله رسې وایه نور درود شریف ته مه وایه که نه ضروري نه ده درود شریف ته اشهد الله رسې. بلال افریدي څه وایي؟ دی وایي چې السلام علیکم مفتي صاحب زه د ترکي نه خبرې کوم او زما سوال دا دی چې موږ د ترکي نه پاکستان ته پیسې لیږو نو دلته 100 روپو پسې 50 روپۍ موږ نه کټ کړي بیا چې کم پیسې موږ لیږو لکه کرنسي ده نو 13 روپو پسې موږ ته ریټ هم باره لګوي نو آیا دا سود کې راځي که نه؟ نه دا تاسو حواله کاروبار دی د ونډۍ کاروبار دی چې حکومت ته اجازت ورکړی دا کاروبار جایز دی په دې کې ګناه نشته. دا حواله ده. حاجی افضل وایي چې مفتي صاحب پرفیوم استعمالول جایز دي که نه؟ بالکل جایز دي که تا سره وي او شک و شبه دي نو موږ ته یې راولېږه تا په مخکې به موږ استعمال کړو نو شک و شبه به دې بالکل ختمه شي. ابو اسامه سلام علیکم. د پرفیوم په متعلق د خیال دا دی که نه پرفیوم کې الکوحل وي نو الکوحل دې دپاره پکې اچولی شي چې هغه رنګ بو ډېر ټیم رسې قایم دایم وي نو هغه الکوحل چې دې دپاره استعمال شي دویانو کې ټول میډیسن چې دا که نه انګریزي میډیسن د ټولو کې الکوحل دې دپاره استعمالوي چې دا شی محفوظ وي نو هغه شراب نه دي د انګور ولا د غنمو دي یا د کجورو دي په بهر صورت هغه کې نشه نه وي صرف د فایدې دپاره پکې شولي نو هغې اجازت علما ورکړی دی نو که ته نه استعمالی پرفیوم در سره نو موږ ته یې راولېږه جزاکم الله. جی ابو اسامه سلام کړی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مصطفی خان وایي چې مفتي صاحب دکان کې برکت دپاره وظیفه او دس کې اوسه او سحر وختي پاسه که نه چې دکانداران کم ما ته ټلیفونونه کوي دارالافتا ته څومره میسیجونه کوي چې مونږ دکان نه چلیږي هغې لویه غټه وجه دا ده چې هغه د لمانځه نه بعد دکان نه کولوي د لمانځه نه فورن بعد دکان کولوه یا اشراق لمونځ نه بعد فورن ته وایي چې بازار ته څوک نه وي راغلی نه دی راغلی ته وختي دکان کولاو کا او بیا چې کله ځې وختي بند کا نو تا به دکان کې به دومره لوی برکت څو ورځې به تاله تکلیف وي ځکه هېڅوک به نه تښکاري که نه نو خو لیکن داسې کسان شته چې هغې وختي پاسي نو تا ته به ګاګ دومره زیات شي که نه هر سړی په دې مشهور شي چې دغه سړی دکان وختي کولو نو د وختي کولولو سره رزق په دې وخت کې تقسیمیږي ته و دی نو څومره دکانداران دي که وایي چې ما په مال کې برکت راشي هغه د وختي پاسي دکان کې دی وختي کولوي که څوک وي او که نو دوی په اودس کې دی اوسي او زناناو نه د اجتناب کوي دوی سره د ډېر ډیلینګ معاملات نه کوي. ابو اسامه ماشاءالله الله پاک دې تعالی اجر دي کې موحد سړی الله پاک دې دنیا آخرت ښایسته کړي. ابو اسامه مونږ ته ورته دعا کوو عزتمن شي او چې تا کله پروګرام یا ابو اسامه نو مونږ ته د شرکت موقع پکې را نه کړله
مونږ خو دوست یې ملګری خو تاسو بیا مونږ نه لږ تختې لرې یارېږئ را مونږ نه که څنګه بل ملګری دی عبدالله افریدي دی وی چې مفتي صاحب نارینه اولاد مې نشته سورې کوثر وظیفه ټیک ده چې کوم او دې سره یو بل ملګری دی مولوي عبدالله کراچۍ نه پوښتنه کړې ده دی وی چې د اولاد دپاره وظیفه راکړي خو دا که تاسو مفتي صاحب د اردو کې جواب ورکړي نو ډېره به بهتر وي. جی وہ لوگ جن کے بالکل اولاد نہیں ہے ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ 2 ابلے ہوئے انڈے لے. بہتر یہ ہے کہ دیسی انڈے لے. 2 ابلے ہوئے دیسی انڈے لے. ایک پہ لکھتے والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون وہ شوہر کو کھلا دے. دوسرے انڈے پہ لکھ دے والارض فرشناها فنعم الماہدون وہ اسی وقت بیوی کو کھلا دے. تو اللہ کے فضل سے ان دونوں کو میاں بیوی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا گارنٹی کے ساتھ. یہ وظیفہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جن کے اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں ہے ان کے لیے آپ کے پیر صاحب ذوالفقار نقشبندی رحمت دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ میں نے 1200 یا 1500 عورتوں پہ یہ طریقہ آزمایا ہے, یہ وظیفہ یہ طریقہ آزمایا ہے. جنہوں نے آزمایا 100% اس کا رزلٹ آیا. یعنی 1200 کے 1200 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد دی. وہ لوگ جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے وہ اس رات اسی دن جس رات وہ خاون سے شوہر سے ملنا چاہتی ہے یعنی مجامعت کے رات وہ عورت اس دن کم از کم 3 کیلے کھائے. ہر کیلے پہ 11 دفعہ یا ولیو پڑھے. 3 سے زیادہ بھی کھا سکتی ہے لیکن 3 کیلے کھانے سے اور یا ولیو کا وظیفہ پڑھنے سے ضرور بے ضرور گارنٹی کے ساتھ اس عورت کو اللہ تعالیٰ اس سال نرینہ اولاد دے گا انشاءاللہ. لیکن یہ دونوں بے اولادی کا جو وظیفہ ہے یا نرینہ اولاد کا جو وظیفہ جو ہم نے بتایا وہ اس وظیفے کا اس دعا کا ہماری طرف سے بھی ان لوگوں کو اجازت ہے جو ہمارے ساتھ اس کو شیئر کرنے میں تعاون کرے. تعاون یہ ہے کہ جو ان کے پیجز ہے یا چینل ہے اپنے پیجز سے چینل سے لوگوں کو شیئر کیجیے. ہماری طرف سے شیئر کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے پیج کو لائک کرے اور یہ دعا جو ہم نے بتائی یہ شیئر کیجئے. تو ہماری طرف سے ان لوگوں کو بھی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد دے اور جن کے اولاد ہے یا اللہ ان کو نرینہ اولاد دے اور جن کے نرینہ اولاد ہے ان کو فرمان بردار بنائے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جی جزاکم الله مفتی صاحب. انشاءالله ملګري دا وظیفه د هغې دپاره مفتي صاحب اجازت طریقه مو ښوله چې پروګرام دا چې کوم دی دا شیر هم کوي پیجونو نه خپل ګروپونو کې هم شیر کوي. یعنې علاوه که ملګري زموږ پروګرام ګوري نو الحمدلله ډېر ملګري وي په یو ټایم په سلونو خلک دا پروګرام ګوري نو ټول ملګري دا پروګرام هغه چې کوم دی شیر بټن وهي دا شیر کړي ملګرو سره چې زیات نه زیات ملګرو ته دا پروګرام ورسېږي. ایوب خان وایي چې مزاحیه خاکا جوړول څنګه دي. مزاحیه خاکا جوړولی شي چې کې بې پردګي نه وي, زناناو پکې اختلاط نه وي, بې پردګي نه وي. د مزاحیه خاکې خلک په وخوندي راوخوندي خو خاکې کې څه سبق پکې وي. که سبق پکې نه نو غلط سبق پکې نه وي کم از کم نو بیا خاکا جوړول مباح دی. بل ملګری دی بلال افریدي په خاکو کې د بل مسلمان به تضحیک هم نه کوي, یعنی هغه به یې نه کوي, ټوکې به پرې نه کوي په بل مسلمان یا انسان پرې. جی بلال افریدي وایي چې مفتي صاحب خوب کې زما خېټه په منځ کټ شوي وي او خپل اندروني جسم کتل دا څنګه دي؟ دا خو د ګوهریانو سره د تعلق دی چې ته ټوکړې ټوکړې پروت وي. زه نه ګوهریان وایي چې ما هغه پیر صاحب ولیدو چې 2 ټوکړې پروت اخو خوا په هغه باندې ویښه باندې لیدلی دی. نو تاسو په خوب کې لیدلی چې زما خېټه په منځ کې څیرې وه نو مخکې او دوی چې اندروني جسم پکې راته ښکاري, خپل اندروني جسم پکې ښکاري. نو اول خدا دی چې یاریږه ما صدقه وکړه د خوب به تا دپاره بهتری شي, خو د خراب مال نه بالکل ځان بچ کړه, چېرته رشوت نه, سود نه, حرام مال نه بل کور کې مه خوره. نو انشاءالله د خوب کې تا دپاره تنبیحات چې خراب مال مه خوره. ایوب خان وایي چې لطایفو کې ګناه شته او که نه؟ لطایفو کې ګناه دا علاج دی که نه, مباح دی, علاج دی. وسایلو کې ګناه نشته, لطایف چې کم دي که نه په دې کې هم ګناه نشته, دا خو علاج دی که نه. د تصوف چې څومره طریقه کار دي که نه دا لطایف د تصوف والا چې کم دي دې کې ګناه نشته, دا خو یوه لاره ده الله طرف ته, مقصد خو الله رضا ده که نه, او ته چې کومه لاره اختیاروي په دې کې ګناه نشته, ثواب دی پکې. بل یو ملګری دی چې عبدالله د پېښور نه دی وایي چې یو کس ته کاروبار دپاره پیسې ورکړي او بیا هغه نه فکس منافع هغې باندې اخیستل جایز نه دي, حرام دي.
کاروبار د پر پیسې ورکي فکس منافع کا ګټه کا نقصان مال دومره رکه خدا خو سود دی کنه سود خو سبل تعریف نشته کنه د نزان بچ کې اوس نن نوې کمپنۍ راغلي دي کنه ټور اپس دی او یو بل کمپنۍ دا پکې دا چاینا والا چې کوم دی یو ټورز اپس دی او نه یو بل دی افکس چې پکې لیکلي اکتا افکس د ټولې کمپنۍ د پرپال په شان باندې طریقه کار لکشت بدل کړي د دې کې انویسټمنټ کول جایز نه دي ښه څومره کمپنۍ شي دا نیټ باندې څومره کمپنۍ راځي تعالی ګټه درکړي د ټولې ناجایز دي حرام دي تختیدو ولې ټولې تختی کنه کال 2 کال پس تختی او انویسټمنټ پکې کول جایز نه دي عنایت الله شاه عارف وایي چې اپنے دا سوال خودین دې کړي ما خیال د مایکونو دا خو مونږه داسې په نیټ لیدلیو دا وایي چې مایک کې ساتھ جوړه او صاف ستري आवाज ویډیو مې آئے د خپل مایک هغه کوي مونږه داسې اوریدلیو دا مایک وګوره مونږه داسې اوریدل دا مایک وروخت په 2000 روپۍ باندې اوس کار سم نه کوي خو ته بالکل نږدې کای او کته ولا کار کوي مونږ ته راوستو چې مونږ یو ګورو چې کار کوي کنه ولی چک کو چې کار کوي دعا به درته وکړو کار نه کوو بیا به درته واپس کو جی حاجی بل یو ملګری دی ابو اسامه دی چې مفتی سے مشکلاتو کې غیر خصوصي دعاګانو کې میاد ساتي الله پاک ته ټول مشکلات حل کړي بالخصوص د ملګری دی الله ټول مشکلات حل نور ملک پښتنه کړی د جدي وی چې مفتی صاحب زمارور یو کسته 100,000 درهم ورکړو او دی ورته ویلو چې یو کال بعد به زه تعالی 100,000 درهم درکوم نو هغه پیګاډي واخیستو او ما تا کس وی چې دا گاډي ته چلاوه نو دی وی چې آی دا گاډي زه چلولې شم دا خو سود کې نه راځي نو ته چې ګټه پکای دا په سود باندې اخیستل شوی دا ګټه او ته ګټه پکول چې تا دا پر ګټه جایز ته خپل مزدوري کوي نو هغه کم سړی چې د سود کار کړي هغه ګناګار دي صابر شاه سرحدي صاحب تاسو ټلیفون کې پی ټی سی نمبر باندې نو واتس اپ نمبر به تاسو ته ملو شي ان شاء الله شاه فهد افریدي وی السلام علیکم مفتی صاحب السلام بجنت لذي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار چې کوم عقیده ولا منافقین دي کنه منافقین په دوا قسم دي یو کردار منافقین دي یو د عمل د خو نه سمي او یو د کردار منافقین دي او یو د غو منافقین دي دا انداسه وکړه کردار دی یو د عقیده منافقین عقیده ولا منافقین خلن سبا نشته هغه قطعا جنت نه دي کافر دي ها اخو د جهنم په لاندې هغه کیږي او چې کم کردار ولا منافقین دي هغه چې کوم ګناه ده نه شوی دغه سزا بخوري هغه نه بعد بیا ان شاء الله چې جنت ته ځي الله دې مونږ دوړو قسم نفاق نه مسلمانان په امان کی جی مسجد کو قسم کرنے جواب مونږ ورکو دغه تا داسې وکړو دغه اوس غن راځي کنه سوالونه سیده کا سیده دا شی ورته ودرېږي ودرېږي نه دې ودرېږي دا بل ته او نو کوي کار طب ها وصو فرمایا یو سوال دی جی وای سوال وای دا مفتی صاحب جی دا سجاد ملګری تاسو ته سلام کوي زموږ پروګرام په شوق باندې اوري وظیفه مرته وخی خپای مخکمانه یم نو سماته وظیفه مخه چې دینه خلاص شمه او دی باندې زکات شته وکړه زکات خدا خو خپل پیسې دا خو تاسو سر پورا کړی دی همت به زکات ورکه نور چې کم د سود کار دې کړی دی ګټه دې کړی پکې کنه تا خو توان کړی مخیل سود باندې پیسې راخلی توان کوي کنه نو هغه به صرف استغفار وای توبه وباسه او چرته صدقه او کو صحیح زکات ته وباسه صحیح ځای کې زکات ولګاو نو الله پاک په دې ان شاء الله ګناه معاف کی علمگیر خان دی وجی چې مفتی سے ماته وړو خبر باندې شک راځي زه پریشان یم ډیر زیات شک د پر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دا چې په منځ کې فرض پاتې شنو بیا به سجده ساوره ګرځي او کنه او نه فرض چې پاتې شي په منځ کې نیاز علي شاکر صاحب چې په منځ کې درنه فرض پاتې شي بیا په سجده ساوه باندې کار نه کیږي واجبات چې پاتې شي بیا په سجده ساوه باندې ازاله کیږي فرض پاتې شي د سره بیا المنځ کوي خپل څوک دا وایي چې بغیر دلیل نه په خبرو خلق ما گمراه کوه صرف په جایز او ناجایز شریعت مذاق ما نو عوامو ته خو مسله دا جواب پکار دی غواړي چې دا شی حلال دی او که حرام وي ها یا نه جی نو دومره غواړي موږ سره عوام خو د دلیل سره کار نشته چې کا دلیل عوام موږ دلیل بیانو کنه نو هغه د پر بیا موږ ورته فنون وایو لسه تکله به ورته سبق وي بیا نه بعد په دلیل به پیو عوام خو مونږ په دلیل نشو په نه مونږ نه دلیل هغه په پښتنه کې یا هو چې لمن نه وشو کنه دا مسله څنګه ده
یعنی فقاهت غواړي د حدیث کې چې کومه فقه ده کومه مسله ده هغه غواړي. موږ نه قرآن او حدیث نه غواړي ځکه چې قرآن او حدیث باندې په اولو دپاره خو بیا موږ اته کاله هغه ته اول به علم ور زده کړو. قرآن او حدیث باندې خو چې ځان پوهوې صحیح نو اول خو به اته کاله علم زده کوې. لکه مثلا چې مونږ ورته وایو چې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايدیکم الى المرافق، چې څوک وایي چې خپې وینځل په قرآن پاک کې دلیل راته وښه چې فرض دي، مونږ به دا آیات ورته وایو یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى. نو اوس په دې کې دا خبره چې د واو چې دا د عطف له دی او که د عطف له نه دی، ومسحوا برؤوسکم د شیګان چې وایي که نه چې په خپو باندې مسح کړي، نو دې دپاره خو اول د فنونو زده کوي که نه، بیا په دلیل ځان پوهېږي. نو عوامو دپاره مونږ څنګه دلیل ذکر کړو؟ د پروګرام خو دومره وخت نه یا مونږ نه دلیل عوام نه غواړي، او دلیل هغه کس غواړي چې هغه عالمان وي پوه وي، نو هغو ته بیا دلیل ورکوو. تا ته چې کوم ځای کې دلیل ضرورت دی نو مونږ ته ووایه چې دې کې دلیل ضرورت دی، خو هغه ځای کې چې نصوصو پکې اختلاف وي، نص پکې اختلاف یا نص پکې نه راغلی یا اجتهاد والا مسایل وي، نو هغه ځکه مونږ ته وایه مونږ به دلیل درکوو چې ضرورت درته وي. نور عوامو د دلیل ضرورت نشته. بل ملګری محمد دی وی چې مفتی صاحب د سفرانی د مونږ طریقه راته وښایي. سفرانی لمونځ دا دی چې د مسبخین او مسوتن او دارنګې د مازدیګر دا لمونځ په سفر کې 2 رکعته کوه او وتر واجب هم کوه، مسوتن مخام 3 رکعته کوه، سحر خاصې 2 رکعتې، نو دې ته قصر ویلی شي، د سفر لمونځ دې ته ویلی شي. شهزاد افریدی وایي چې چا سره چې رشته وشي او جینۍ کور ولا د هلک کور ولا ته ووایي چې ګډ پسه یا غوښې راوله، ناجایز دي، حرام دي. دا جینۍ کور ولا چې د هلک کور ولا خوراکونه مرکونه غواړي دا حرام دي، چې څوک یې خوري هغو دپاره هم حرام دي، چې غواړي هغو دپاره هم حرام دي. بل ملګری دی چې قیوم صابر وایي چې مفتی صاحب که یو کس نه په ړومبي رکعت کې صورت ملاول هغه پر دانش بنګش صاحب مکروه دی ګوهریانو پسې. جی قیوم صابر صاحب وایي چې یو کس نه په ړومبي رکعت کې صورت ملاول هیر شي او رکوع په وخت کې ورته یاد شي، نو دی به څه کوي بیا؟ چې صورت چا نه هیر شي رکوع په وخت کې ورته یاد شي، رکوع دې وکړي، الحمد خو یې ویلې ده که نه، رکوع دې وکړي، سجدا دې وکړي، په آخر کې دې سجده سهو وکړي. جی روح الله اخون خلوی السلام علیکم مفتی صاحب، ماته دعا وکړئ چې الله رانه د خپل دین اسلام خدمت واخلي او الله رانه نیک الله پاک د دین اسلام خدمت والی، الله پاک د دنیا آخرت ښایسته کړي. الله دې زمونږ اوریدونکي څومره دي هغو نه د دین اسلام خدمت والی، چې کم ځای کې دي زمونږ اوریدونکي دي بار ملکونو کې د الله د خپل وطن ته سلیم او غنیم راوړي، دین کار دی، الله مونږ ټولو نه والي، مونږ ټولو ته د زړه نه دعا کوو. ګلزار خان وایي چې ماشوم پینس کلو دپاره وظیفه راته وښایي. ماشوم چې زیل کوي یعنی ضد کوي او پینس کوي، په غوږ کې ورته اذان ووایه، انشاءالله دا مسله به حل شي، غوږ کې ورته اذان ووایه. جی جزاک الله. جی دا ضمیر کارخانونه دې تپوس ابن آدم څه سوال دی دلته وایي چې ماته جواب راکړه، سوال یې ورته وایه. جی دا کارخانونه ضمیر تپوس کوي چې زنانه سره سونه وي، هغې باندې زکات واجب وي او هغې سره پیسې نشته، نو زه هغې دپاره زکات ورکولی شم که دې به خپله سونه خرڅوي زکات خاوند یې ورکولی شي که نه، چې پیسې ورکړي ښځې له هبه یې کړي یا قرضه ورکړي چې دا پیسې والا زکات ورکړه، نو ښځه دپاره ښځې ته پیسې ورکولی شي، د ښځې طرف نه هم زکات ادا کولی شي چې ښځه ورته اجازت وکړي. دا مشومانو حافظې دپاره علي بهادر وایي چې مشومانو حافظې د مضبوطي هغه دپاره مو وظیفه ذکر کړه، سورة الفرقان آیت نمبر 74 پاره نمبر 19، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دا لمونځ پس 3 وره فهیم الله صاحب دا رزق فراخی دپاره او 10 کې اوسه او 10 نه بعد وایه یا په 10 کې دننه وایه چې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ابن آدم سوال کړی دی چې مولوی صاحب یو کس اول سود کولو خو بعد کې توبه وباسي، بیا زه دغه کس سره کاروبار کوم خو پته نه لګي چې دغه مال هم هغه د سود والا دی یا پاک دی، شک او شوبې باندې کاروبار مو پرېږدئ، سړي سره کاروبار کولی شي چې مال یې د سود والا هم وي یعنی جمع وي مخلوط وي، نو د سره کاروبار کولی شي چې 100% یې سود والا نه وي. حاجي نور ملک صاحب تاسو سوال وشولو مفتی صاحب ګیره خیرول دا څه وایي؟ شاف فهد افریدي دا څه وایي؟ دغه دی مفتی صاحب ګیره خراول ګناه کبیره خراول که ګناه ها ګیره خراول کبیره ګناه کبیره ده او که ګناه صغیره. شافعت افریدی صاحب ګیره خراول یا کمول ګناه کبیره ده، دا د قرآن پاک نه دلالتن د ګیره ثابته ده، نور خراول یې چې دا حدیث متواترو نه هم ثابته ده او نبی علیه الصلاة والسلام په دې ډېر سخت وعید ویلی، قرآن پاک کې وعید پرې راغلی دی، نور خراول د ګیرې چې دا د ګناه کبیره ده، وړه کول یې هم ګناه کبیره ده، که داسې امام یې هغه پسې لمونځ مکروه ده. جی
قاری ساجد عامل وی نہیں جب اس کی حیض ختم ہو جائے تو پھر غسل کر لے. قاری ساجد عامل صاحب جواب مفتی صاحب د دې وکړو. نیاز علي شاکر وایي چې په وسیله کې دا ټکي ویل چې بحرمت سید الابرار دا صحیح دی بالکل. دا خو نبی علیہ السلام مراد دی کنه. سید الابرار چې کم دی نبی علیہ السلام دی نو دا جایز دی. فهیم الله وی مفتی صاحب زما اسم فهیم الله د مالی فراخي د پر وظیفه راځي. فهیم الله صاحب الله پاک ته د وظیفه مونږ او خود الله چې ته او داس کې اوسه او داس سره وای الله مغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي او چې کوړه نکې سلام اچو قل هو الله وای چې چا هم رزق مسله ده په دې سره بخل شي. ها دکاندارانو د پاره چې کم دکانداران دي هغه وایي چې زما رزق فراخ شي زما رزق زیات شي نو هغه د پر دا وظیفه ده چې هغه د سحر چې لمونځ جمع سره وکړي نو فورا د بیا دکانونه کولوي په بازارونو کې. که دوی وایي چې زمونږ بازارونو کې خو 10 بجو نه مخکې یا 11 بجو نه مخکې خلک نه نو خلک تی نه وي د په شریعت باندې عمل کوي وختي د کولوي په دی وخت کې رزق تقسیمیږي د تبا الله پاک رزق فراخ کړي د خلکو لپاره. جی بل یو ملګری همایون اساخیل دی چې که څوک د سحر مونځ وکړي په دې نیت چې نور نه دی راختلی او حال دا چې نور راختلی وي نو اوس دی چې دوباره دی وکړي چې دا د وخت لمونځ وکړه که نه پته ورته ولګېده نو هغه لمونځ اعاده دی وکړي دوباره د هغه لمونځ وکړي. دومره وخت ولې په سوال لګوي؟ نه خو سوال ته هغه خلک دومره وخت مې لګوه موږ تا ته انتظار کوو. وایه جي ثناءالله وایي چې مفتی صاحب زما مور ډېره بیماره ده دعا ورته وکړئ. الله پاک دې ټولې مسلې حل کړي. ثناء الله صاحب الله دې مور ته شفا کامله عاجله نصیب کړي. جی وایه جزاک الله مفتی صاحب جا زیشان بنونه دی چې کمپنی دا اوبه والا د صفه اوبه چې کده فلټر کوي نو د کې خلک پیسې ورکړي نو چې څومره پیسې څوک ورکړي هغې مطابق په دې باندې منافع راځي. څوک 1 لاک ورکړي هغې مطابق راځي څوک 2 لاک ورکړي هغې مطابق منافع. کومه کمپنی ده نوم یې څه ده؟ بس دا کمپنی موږ سره دې رابطه وکړي زما نمبر ورته بیا وښیه ما سره په ټلیفون نمبر رابطه وکړي. مفتی صاحب قرآن 4 کسانو کړی دی کفارې څه طریقه ده؟ زویب صاحب 4 کسانو چې کړی دی او خانیس شوي 4 وړه به کفاره ورکوي. جی مفتی صاحب اختر منیر ټلیفون کړی تاسو ملګری دی. جی اختر منیر صاحب الله پاک ته بیمار خکی کور ولته دی الله شفا ورکړي دله د الله شفا ورکړي. حج او عمرې د پر وظیفه دا ده چې صرف او صرف الله نه سوال کوه الله نه غواړه طلب دي شوي الله به حج عمرې ته خامخا بوزي صرف نیت چې دی په به الله ثواب درکوي. جی مفتی صاحب 13 جمعې په ورځ باندې د شیعاګانو چې کوم امام برګا وه نو هغې کې کومه دماکه شوې ده ډېر کسان پکې هغه چې کوم جی هغه دماکې مونږه سخته غندنه کوو ډېر پې خفا شو. اهل تشیع شیعاګان چې دي چې هر څومره انسانان دي د هغې وجله خلکو دپاره په شریعت کې د دې جواز نشته. که څوک خلک دا وایي چې دا د انډیا ولې کړي دي یا د روس وله کړي دي یا د بل چا وله کړي مونږ وایو چې نه دا خپل مسلمان کړي کافر نه دي کړي. که هندو کړي دي نو کار کړی دی عملي طور باندې مسلمان کړی او یقینا چې دی مسلمان ته بچا ویلی وي چې دا د مکې کولو سره به تا ته ثواب ملوي جنت ته به دا غلط تعبیر د اسلام ورته پیش کړی. په پاکستان کې دننه چې هر فرقه اوسي هر یو غیر مذهبه چې ولې نه وي زناور ولې نه دې ته چې نقصان رسایي نو ته پې ګناهګار یې. قرآن پاک کې الله فرمایي چې چا چې یو انسان قتل کدای نه دی ویل چې دا کافر دی او که مسلمان دی گویا که ټول انسانیت یې قتل کو نو که چا ورته دا تعبیر ورکړي دا معنا یې ورکړي چې د شیعاګانو وجل جایز دي تا ته به ثواب مې غلطه خبره ته به جهنم ته ځې جهنم کې لاندې طبقې ته به ځې چې تا د پاکستان بشندګانو ته نقصان رسایي داسې پرامن خلک وژنې په پاکستان کې څومره خلک ووځي که نه په هغې ته چې ته نقصان رسایي حتی چې ځناورو ته یې رسایي په دې ګناهګار نو مونږ د هغې خلکو غندنه هم کوو مذمت یې هم کوو او هغه علما کرام هغه خلک چې دا غلط سبق ورکوي خلکو ته چې دې وجلو کې ثواب دی او دا د وجلو کې ګناه دی او ثواب دا غلط تعبیر چې ورکوي د علما کرامو ته خواست کوو چې صحیح قرآن زده کوي حدیث زده کوي سینه فراخه کوي غلط تعبیر او غلط خبره مه دا انډیا والا قطعا په خپله هندو نه دی خودکش نه کوي نو دا مسلمانانو د خلکو ذهن داسې جوړ کړي چې ته به جنت ته لاړ جنت ته قطعا نشي تللی چې یو پر امن عام انسان چې قتل کې مسلمان خو لرې خبره چې عام انسان قتل کې ته جنت ته نشي تللی ځان دې هم تباه کړ خلک دې تباه کړ
الله پاک ته د خلکو ته هدایت وکړي او چې په پاکستان کې دماکي کې بدامني پیدا کړي یا الله چې هدایت ته ورته نه لیکلې نو په خپله کې سره یا الله تباه او برباد کړي لکه څنګه چې امریکا یوکراین روس ولا تباه دي. ځینې خلک وایي چې امن پکار دی یوکراین او روس کې جنگ نه دی پکار او ټول عمر مونږ په منځونه کې وایي یا الله دا په خپله کې اصلاحې باندې سره واچوي په خپله کې سره تباه کړي. اوس یا الله هغه دعا قبول کړي اوس ته وایي چې نه د بد کار دی ښه کار دی کافر دی الله خپله کې سره تباه کړي او یو بل مونږ دی الله ته وساتي زمونږ ملک ته الله په امان کړي زمونږ ملک کې امن الله راولي چې امن وي نو بیا به لکه ابراهیم علیه السلام اول امن دعا کړې ده چې امن وي نو رزق په هم زیات وي معاشیت په مضبوط وي چې بدامني وي نو ملک او بیا ډېر فساد یا الله زمونږ ملک امن او امان راولي. د یو څو اهم پوښتنې دي. اکبر حسین حنفي وي مفتي صاحب مونږ په تاسو فخر کوو جزاکم الله الله ستاسو عمر کې برکت کړي. ابن ادم وایي چې زما بل سوال دا دی چې یو جنې خاوند وفات شي او اولاد یې هم شوی وي نو اوس دغه بچی خواښې سره وي نو اوس دغه ماشوم د چا حق دی؟ د جنې خواښې وایي چې واپس خپل کور ته راشه او هغې خپل زوی ته په نکاح کوي چې چرسي دی نو د جنې راځي نه نو دوی وایي چې د ماشوم د چا حق دی؟ د جنې حق دی که نه او جنې سره دی چې جنې کوم ځای کې وي خپل ماشوم د ځان سره ګرځوي خواښې پې څه کوي. زهیب افریدي وایي چې دوبۍ کې اسلامي بینک د 1000 درهمه 10,000 درهمه په قرض ورکوي او 10,000 درهمه واپس غواړي سود نه غواړي. وایله بغیر سود نه چې څوک قرضا درکوي هېڅ قسم ګناه پکې نشته. هجرت الله وایي چې مفتي صاحب زه د جرمني نه هجرت الله یم ما ته کور والا او بچو ته ډېر تکلیف د پیریانو دعا راته وکړئ چې الله مو د تکلیف ختم کړي. د پیریانو تکلیف دی نو تاسو په کور کې بیشتي زور راواړوئ په هغې کې د نبي علیه صلات وسلام یو خط دی چې پیریانو ته یې لیکلی هغه نقل کوي یو دوه ځایونو کې ولګئ کمرو کې دا مسله به دې ختمه شي الله پاک دې ستا دا مسله ختمه کړي. سیاست خان وایي چې مفتي صاحب څوک چې سود کوي نو د هغه نه په ګټه او تاوان نیم باندې روپۍ نه نشي اخیستلی سودخور نه پیسې نشي اخیستلی. ښه جي فهیم الله مفتي صاحب ستاسو دغه جواب هم وکړو د پیریانو. علي بهادر سرکاني وایي چې د ماشومانو نظر د پر وظیفه دا دی چې اعوذ بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة درې ورې وایي. نیاز علي شاکر وایي مفتي صاحب زموږ په کور کې غربت دی زما دپاره دعا کوي چې الله پاک را باندې علم وکړي. مفتي صاحب قسم دی په دنیا کې مې دغه یو شوق دی چې علم را باندې الله وکړي. دا اودس کې اوسه انشاءالله کور ته چې ننه کېږي سلام اچوه الله پاک دا مسلې حل بکړي الله دې ته علم نصیب کړي. نیاز علي شاکر صاحب الله پاک ته هغه زمونږ او دعا نه مخکې مونږ دا درخواست کوو چې زمونږ پروګرام زیات نه زیات شیر کوي چې صدقه جاریه شي او خلک غلط عقایدو نه بچ شي غلطو نظریې نه بچ شي په میډیا باندې ډېره غلط او تاسو دپاره به انشاءالله قبر کې د دې فایده ورسي چې تاسو دا شیر کړئ صدقه جاریه وي. الله پاک ته زمونږ ټول ملګري دارالافتا ملګري چې څومره دي الله دې ورته دنیا آخرت ښایسته کړي زمونږ اورېدونکي چې څومره دي الله دې زړه مرادونه پوره کړي. یا الله زمونږ ګناه او ګناه هر قسم ګناه کبیره او صغیره ټول معاف کړي قرآن او حدیث باندې مونږ ته عمل نصیب کړي. دغه دعا وکړئ چې یا الله زمونږ سره څوک تعلق ساتي دارالافتا سره هر قسم تعلق ساتي مالی او جانی او دلی یا الله دنیا آخرت کې ښایسته کړي زړه مرادونه یې پوره کړي. دا دعا وکړئ چې زمونږ بار ملک کې ملګري دي هغه د یا الله خپل وطن ته ثواب وکړي. چا چې اولاد نشته نرینه اولاد یې نصیب کړي. یا الله چې چا څوک بیماران دي شفا کامله عاجله نصیب چا اولاد شته سترګې یا الله پې یخې کړي یا الله فرمان برداره کړي کور کې مینه او محبت پیدا کړي ښځه خاوند په منځ کې مینه محبت پیدا د جادو سحر د بدنظرۍ نه ټول مسلمانان د دې شر نه په امان کې یا الله په افغانستان کې امن او امان راولي پاکستان کې امن او امان راولي یا دهشتګردۍ ختمې کې دا د مکې ختمې کې څوک چې په دې کې ملوث دي یا الله په خپل قدرت کامله سره یې غرق کې تباه او برباد کړي زمونږ ملک نه په امان کې زمونږ ملک اسلامي نظام نافذ و دایم کې وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.